بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت پر آیات مبارکہ کی فرمائی یا عباد الذین نداری یا عبادی الذین یا عبادی الذین دی به پوری کی دا اضافت دا وجه وغیرہ باجی سیدون ورزی کی نو یا عبادی الذین اللہ وی اے زما بندگانو الذین احاغا بندگانو آمنو چی ایمان مراوڑے اتقوا ربکم اویریږئ د رب خپلنا چې چا ایمان راوړی دی نو د الله نه اویریږئ د خپل رب نه اویریږئ للذین دپاره د هغه کسانو احسنو چې ښه عمل یې کړی دی وحدو توحید یې منلی دی د الله رب العزت وحدانیت یې منلی دی او نیکي کوي نو فی هذه الدنیا د دې لپاره په دې دنیا کې حسنه نیکی ده ښه بدله و ارض الله واسعه او د الله ځمکه دا پراخه ده کلاو ده انما یوفى الصابرون انما یعطى الصابرون یقینا پوره به ورکولی شي صبر کوونکو ته اجرهم اجر د دوی بغیر حساب ډیر ور خبر دادا اللہ رب العزت فرمائی یا عباد الذین اے زما بندگان آمنو چی ایمان مراوڑے دی نو اتقو ربکم دا سے ندا چی ایمان امراوڑو نو کسا ختم شو بس تو ورسیدی تا بزرگ شوی تا نیک شوی بس تا صرف دا ایمان کافی دا جنت تا پرانا اتقو ربکم اسمو یاری گا دخل ربنا ایمان تقاضا کستانا دا چې ته به ټول 24 غنټې زندگی د الله رب العزت د احکاماتو د دواړو جهانونو د سردار صلی الله علیه وسلم د طریقو مطابق کې دغه تقوا ده دغه یره ده دغه اختیار کا الله رب العزت فرمایي الله یې توفیق راکړي نو یا عباد الذین آمنوا اے زما بندگانو هغه چې ایمان راوړي دي اتقوا ربکم او یریږئ د خپل رب نه نو چې دا الله رب العزت نه یره شي نو دغه مسلمان به جواری نه کوي دی به نظر غلط نه استعمالی دی به د چا ازار نه اخلي دی به چې دی د چا ته تکلیف نه رسوي دی به چې دی د چا مال نه خوري حرام به نه خوري سود به نه کوي چغلي به نه کوي نو الله رب العزت فرمایي چې ای بنده چې ایمان دې راوړي اتقوا ربکم زمان او یاد الله رب العزت راکړي یا رب دې خپل کامل بیا داسې وی الله چې داسې نه ده حالانکه پکار داسې دي چې ته د چا نوکر یې هغه تا له هر څیز درکوي ته هغه تا ته یو حکم وکړي نو ستا دا حق نه جوړېږي ځکه هر څیز هغه درکوي هر سهولت هغه مهیا کړی چې ته ورته چې نه په دې به ورسره راکړې خو الله رب العزت درته وایي چلو وایي زما بندی بیا هم درته یو بله خبره هم درته کوم للذین دپاره د هغه کسانو احسنو چې ښه عمل یې کړی دی دا ښه عمل کې د ساري د مونځ دی که نه دی د ښه عمل کې ښه خبره ده که نه ده د ښه عمل کې دعوت و تبلیغ دی که نه دی خولې نه مواد هم نه راوځي کوې خو هسې نه اواز ور وباسئ که نه نو د ښه عمل کې چې دی دا ذکر و اذکار دی که نه دی نو پیران بله لار خو نه ښایي د ښه عمل کې چې دی دا درس و تدریس دی او که نه دی د ښه عمل کې په خپل بچي باندې د دین علم زده کول دي که نه دي او بیا په دې باندې خپل عمل کول دي زده کول هم دي عمل پې کول دي الله دې توفیق راکړي بل دې اړوان دې رسول دي دا ټول نیک عمل دي
الله دې توفیق راکړي. نو الله وایي دغه کدا دعوت تبلیغ دی وکړو، که درس تدریس دی وکړو، که تعلم وکړو، دا چې دې څه وکړو نو الله رب العزت فرمایي یا چې د دنیا مثال پتا و نور خبره وکړه په لار یو ځای کې د اوبو ضرورت دی، د اوبو هلته د خلکو ضرورت دی پوره کړه، غریبانانو کور دی ځان له کور نشي کولی تا ورله کور وکړو، یو مسلمان دی ځان له واده نشي کولی تا ورله په هغې کې انتظام وکړو، یو مسلمانه زنانه ده نن سبا دا څه رواجونه دي هغه د سامان د وجې پاتې ده تا ورله سامان وکړو، دا څومره لوی نیکي دی وکړه د ټولو عمر کور دی ورله آباد. دکه شان چې یو مسلمان دی د هغه د دوایي اوس نه کېږي تا ورله دوایي وکړله نور داسې د میاشتې ضروریات دی مثال پته وه صحابه به پټ پټ بعضې کونډو که راتلو چې رڼایي به لګېده د هغې نه مخکې به د هغې د کور به هم جارو کړو او د هغه نه به د هغه لرې ځایونه اوبه هم راوړې وي. نو داسې د میاشتې خرچه مثال پته ورته ته پته چې دا غریبانان دي هغې کار ورچې نو دا ټول نیک کارونه دي الله دې توفیق راکړي. یا دوه مسلمانان دي تا ته پته ده چې خپلو کې روان دي نو موږ خو داسې د تیلې وربلو چې تکړه شه شابه ورې ته اپله راځه زما په مخ کې وي چې دا زما د هارونه دا بلکل د سړي زوی نه دی زما د هارون چې دا خو داسې نه چې د هغې په ځای ته د هغه یو سر دی هغه درته چرته وي چې مړه د ټانکي را سر دی ته خیر دی مړه بس ورور دی دا دی دا دی دا دی دی بل ته مې دا دی دا ټوله د نیکۍ خبره ده خپلو کې به ملو کې الله به اجر درکړي. یا یو کس مې د دین په مونځ باندې راوړو تر څو چې هغه مونځ کوي ستا پکې ثواب دی په ذکر اذکار دې راوړو د نیکۍ په یو لار دې راوړو نو موږ د ګناه په لار راوړو ټول د نیکۍ په لار نه الله دې توفیق راکړي. وللذین دپاره د هغه کسانو احسنو چې څه کوي نیکي کړې ده په هذه الدنیا په دې دنیا کې حسنة ښه بدله په دنیا کې د الله ښه بدله درکړي ګوره رزق به د الله پراخه کړي الله یې توفیق راکړي. په رزق کې به دې چاته محتاج نه کړي الله دې نه محتاج وي. په عزت کې عزت به دې تار تار نه کېږي الله دې بچ کړي عزت به دې الله وساتي د ذلت د ژوند نه به دې الله بچ کړي الله دې بچ کړي. دکه شان الله به درته خپل قرب در نصیب کړي الله دې را نصیب کړي. دکه شان الله به درته د دواړو جهانونو د سردار صلی الله علیه وسلم نزدېکت او قربت در نصیب کړي په دنیا کې دا لویه کامیابي ده. بل زندګۍ کې به د سکون او آرام پیدا شي دا لویه کامیابي ده لویه نیکي ده ښه بدله ده الله دې را نصیب کړي. بله په دنیا کې به ستا نه خدای پاک د خیر چینې روانې کړي او مال اسباب هر څه کې به خدای برکت پیدا کړي دا ښه بدله ده الله دې را نصیب کړي. د یو کس مال ډېر دی او د عیال ډېر دی هر څه ډېر دي الله دې برکت اوچت کړي نو پلار زوی سره نښتې زوی پلار سره نښتې پلار یو کس هغه بیا د سره خوراک نشي کولی بله ورځ مې خبره ده یو کس ځوان جان وایي استاد جي په تاسو خو خدای رحم کړی دی څه غواړی شي بیا څه خانه کې مالدار بیا څه غواړی شي وایي مونږ خو چې دی نو بس هسې کوي هېڅ چې یو شي زیاتو نو دې خو ویلېږو چې دا بله بیماري را باندې راوچت کېږي چې هغه هغې ته پات کوو دې خو د دې بلې بیمارۍ نه یادېږي دا هر طرفه راکېږي نو دا بیا امتحانات شي نو الله ربالعزت دې بچ کړي الله دې بچ کړي نو دا پس سره بچ کېږي دا دکه د نیکو عمل سره دکه هر نیکي چې الله دې توفیق راکړي کوه او هر قسمه آزار چې د هغې نه ځان بچ ساته هر قسمه ظلم چې د هغې نه ځان بچ ساته هر قسمه بدي چې د هغې نه ځان بچ ساته الله دې بچ کړي. للذین دپاره د هغه کسانو احسنو چې عمل کوي فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسنة ښه بدله الله دې را نصیب کړي وارض الله او ځمکه د الله واسعة پراخه ده ته به په نیک عمل باندې مداومت کې استقامت پکې نو په دې کې به تا ته تکلیفونه در رسي داسې به نه چې ته چا سره نیکي کوې نو به تا ته ښه سړی وایي او وایي لکه د نیکۍ کې جوړ څه چل دی اوس چا ته ووایه د مونځ کنه چا ته ووایه ترجمې ته راځه د ترجمه کې به هم خبره دي چا ته ووایه لکه سبق ته راځه چا ته ووایه لکه مانځه ته راځه چا ته ووایه لکه ګیره پرېږده په دې کې ته ځان د خپل ګروپ سیوا کوي دې کې به هم څه چلي نو خبره دا ده بیا که تنګ امام بخاري رحمه الله
امام بخاری رحمه الله متعلق علماء لیکي یو زینب یو گورنر وباسو به شغل بل علاقه دا انت به خلک را شاګردان به شایبو وباسو بل دتا ایبو حافظ الحديث صرف دې دا نه خلک غلط تعریف کوي دومره لکه حدیث ورته دومره لکه نه د حدیث په یو سیس په ورود باندې کوی چې دا حدیث د دې وجه راوته دي د دې لپاره شوی دی دا حدیث په پلانکې موقع باندې دا ویل شوی دی دا حدیث د دې راوی پلانکې دی کې دا پلانکې راوی دا ضعیف دی دا هر څه ورته پتا و دا شخصیت اخره کې خپل کلی ته راغی چې خپل کلی ته راغی هغه بادشاہ یې دا هم بس هغه د کلی نو باسه نو چې دا څه پسوال لري روان نو الله تعالی سجد دی خدایا وستان زمکه ډیره پراخه ده خو په محمد بن اسماعیل دا څنګه هغه باندې دا څنګه بل سوال نه راګزار شو سایو ګوره بیا دا قبر نو څومره وخت شوی نو دا به در باندې راځي امتحانات دا به دې ته بغاړه دی شاه اسماعیل شهید رحمه الله ته وګوره کم ځای نارای کم ځای شهید شو دغه شان شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمه الله پیزار دیوباسي ورته دغه شان د شاه دا امتحانات د بغاړه دي وایا میرزا مزاری جان شهید رحمه الله په یو مسله باندې چې دین داغه د ودی شهید شو دا بار باندې راځي یا علامه ابن تیمیه رحمه الله د دین د والي د ژوند زیاته حصہ دا په جیب کې تیر شوی علامه ابن تیمیه زیاته حصہ د عمر چې دا په جیب کې تیر شوی او دغه شان چې ورپسې امام ابو حنیفه رحمه الله دا هغه جنازه چې د جیب نه راوړل امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه چې د دې مسلې لپاره دیرش کوړې صرف د قران د یوې مسلې لپاره راوړل بیا نور سخت په بلاشي یو کار چې دی نظربند او د سره ور سره خپل کلیوال نشو ملاوي امام مالک رحمه الله دا دومره یعنی تدې یو ادب ته ورنه نو سره د ادب او قرآن تمشا قرآن ته چې خپل غزو چې په کومه معاشره کې کوم سیز ادب ګڼل شي نو هغه د دې په اصطلاح کې ادب د لا وسیلو بخیار ساتي چې ادب ګڼل شي نو موږ ځنه وختونو کې ادب د ډېر ډول احکامات نه احکامات به خیال ساتو ادب به د دارالعلوم دیوبند د شیخان په باره کې راځي چې د هغې کوم شاګردان هغې به د استاد د کور طرف ته چې کله وده کېده خپې به هم نه پولې ویدېږي بې ادبي راځي د استاد متیازې به هم هغې طرف ته نه پولې ځکه تختې بخشې هلیم جوړو نو خبره داسې ده خیر نو داسې خبر ورپسې وکړي خو ډېر لوی خلکو جنازې چې دا د دین نه راوتي دي امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله چې ته صرف یو څیز وګورې یو څیز چې هغه کله د هغې تذکره کوي چې زه کله جیل ته تلم ښځې رخصت کړم هغه الفاظ چې هغه کوم استعمال کړي او چې کله واپس راتلم نو ښځه مې نه وه استقبال ته نه وه د ښځې قبر له لاغله هغه حالت چې هغه په کوم الفاظو کې رانقل کړي دي بلا وخجې کې دي دا ټولې قربانۍ به ورکې نو الله رب العزت فرمایي که سخته در باندې راغله دین مه پرېږده ځمکه دې پرېږده کور پرېږده ملک پرېږده هر څه پرېږده وارض الله او ځمکه د الله رب العزت واسعة فراخه ده انما یقینا په خبره دا ده د دې وجې حدیث کې راځي چې دجال نه به کوم خلک بچ وي نو یو پکې دا دي چې د اسونو لکې ونیسي او غرونو طرف ته لاړ شي وارض الله وزمکه د الله واسعة فراخه ده انما یقینا په خبره دا ده یوفى الصابرون چې پوره به ورکړي صبر کوونکو ته یوت الصابر یا یوت الصابر دواړه صحیح دي پوره به ورکړي صبر کوونکو ته اجرهم اجر د دوی بغیر حساب ډېر زیات ډېر اجر به ورکړي الله رب العزت الله دې موږ ته نصیب کړي قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انی یقینا امرت حکم کړی شوی دی ما ته ان اعبد الله چې زه بندګي وکړم خالص ته الله مخلصا چې خالص کوونکی له دی الله ته الدین دی तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो बहरहाल दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला خبر داسې ده چې بعید تکلفات نه اخلاص پکار دی اخلاص په هر عمل
اخلاص څنګه او صحابه چې یو کجوره ورکی نو هغه د احد د غر برابر د بلکې د هر مؤمن متعلق ده چې یو کجوره په اخلاص ورکړو د احد د غر برابر اختلاف دی او کډیر سونار سره ورکړه د غر برابر دی مرګو خو چې اخلاص پکې نه خدای ته قبول نصیحت منسیه کیسه الله رب العزت قرآن کې وایي چې دا ریا عمل پسې شي دا داسې ده لکه پښنه ګټه یعنی په ګټه باندې چې خوره پرتې باران کوشو ګټه سبا شي کیسه نو خبره داسې ده چې وایي سبق اخلاص وکړو الله دې اخلاص سره نصیب کړي قول ورته وایه نو اخلاص دې ته نو وي چې هغه ته به ځاتوي کیږي په دې ځلم دې صفا دي هغه موږ کا ځلم دې صفا دي وخت دې لګر کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دې کیسه صفا نه ده نو باندې لګر دې صفا شي دا څه خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف دي و امرتو حکم کړی نه اخلاص په خپل ځان کوي وهغه پټیږي نه و امرتو انی ورکوانا چې حکم کړی شوی دی ماته چې زه خالص کړم بندگی د الله تعالی مخلصا چې زه وګر او بندگی وکړم د الله او خالص کوونکی وګرځم د لپاره دین لرا و امرتو حکم کړی شوی دی ماته دی ان لپاره دی چې شمت اكونه چې وګرځم زه اول المسلمین د اول مسلمانانو نه داسې نه ده الله رب العزت محبوب صلی الله علیه وسلم را لګو لومبني عملی نمونه د قرآن عملی قرآن منتسوکو د دوار جهانون سردار صلی الله علیه وسلم قل ورته ووایه ای پیغمبر انقلاب فخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انی اخاف یقینا زیریکم ان عصیتو کچرت زنا فرمانیوکم پیغمبر تو ورته ووایه کچرت زنا فرمانیوکم ربی در رب العذاب یوم عظیم دا عذاب دا عمل بیورزین وګوره که پیغمبر نافرمانی وي الله ورته وایي چې ته ورته وایې که زه چېرته نافرماني وکړم نو زه د هغه ورځې د عذاب نه یېرېږم نو بیا زور ته چې ګناه به شي زور ته شي الله هم دې بچ کړي قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سشي الله خالص د الله رب العزت اعبد ز بندگی کو مخلصا خالصونکیم له د الله تعالی دین خپل الله رب العزت در خپل دین خالصونکیم فاعبدوا بس بندگی کوي اوس کافرانو ته فاعبدوا بس بندگی کوي بس بندگی کوي ما د هغه څه شي کوم چې تاسو غواړئ ته د الله لپاره خالص خپل بندگی کوم تاسو چې د چا بندگی کوي چې اوس نه باندې نو څه وکړم سره من دونه ما سوا د الله نه قل ورته وایه اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الخاسرین یقینا تاوانیان چې الذین هغه کسان دي خسروا انفسهم چې تاواني کړي د خپل ځانونه واهلیهم او اهل کل یوم القیامت فورت د قیامت او فورت د قیامت نو خبره داسې ده الله رب العزت فرمای اے تبه یو کس پس من خطین خلق سره منځ کو هغه وتا کوي یو پکې مالوي تاسو بل سکاشت کنه تشمون یاد بیا بدلوي چې تاسو بل نو پیغمبران صلی الله علیه وسلم الله تعالی فرمایي ته به دې خبره کې خو بیا باندې مانی نو بس صفه ورته وایي چې تاسو د صبر دګي کوي چې نه مانی نو ته یو کس ته نصیحت کې دعوت ورکې هغه نه مانی ته په پر نه بس ته دعوت ورکوا دعوت ورکوا خو ان الخاسرین الله یقینا تاوانیان هغه کسان دي خسروا انفسهم چې خپل ځان یې په تاوان کې واچي ته یو کس ته مونږ کوا هغه نه کوي نو ځان یې په تاوان کې واچو کو دی واچو ته یو کس ته نیکی کوا هغه نه کوي ځان یې په تاوان کې واچو یو کس ته نور د نیک عمل خدای یو کس ته بعید سمشه هغه نه سمېږي نو ته هغه ځان ته تاوان کې اچولی ستا کیسه سمه ده خاص کا غاړه ګرځه الله رب العزت ستا غاړه خلاصه ده الله دې نیکي توفیق راکړي نو الله وی صرف ځان نه واهلیهم واهل خپل غرض یوم القیامت په ورځ د قیامت نو ګوره الله وی چې ځان د تاوان نه بچي او اهل خپل بچي نو د دنیا د 10 روپۍ د یو چومې تاوان مونږ نه برداشت د
یو جمله تاوان موږ نه برداشت کوو هلکه وایي زما نسوار دی نسوار ورځئ چې په لسو روپۍ راوړئ ته وغورځوو بیا د هغه لوی سرګټ د چا نه خراب کړه بیا ځکه پیسې ترې ورکړې نو د قیامت دا دومره اور د دې عذاب ته به څوک ځان ټینګ الله مې بچ کړي نو د دغه تاوان هم لږ کم پکار دی ښه ځان به بچ کړو وخت به بچ کړو الا خبردار ذلک دا چې هو الخسران دا څه شی دی تاوان دی ناکامي د المبین ښکارا ګوره د دنیا د تاوان د خدای ښکارا تاوان نه وي دغې ته ښکاره تاوان وي خو موږ ټولو په خپله دا هر یو نوجوان دا راواله داسې هر یو موږ دکه شان دا مشران هر یو راواله موږ په خپله ما راواله دا معاشره کې ګرځه موږ ټولو دې تاوان ته ښکاره به ځان تیار کړی دی چې د آخرت دا تاوان به کوم خو د دنیا دا نه دا موږ نه داسې نه دي الله وی چې د آخرت دا تاوان نه کوو دا ښکاره تاوان دی ظاهر تاوان الله وی اوس تاسو چې د آخرت تاوان کوي نو لهم د دیو دپاره من فوقهم تبر د دیونه ظلل سببي سوري بوي من النار د اورنا ومن تحتهم او لاندې د دیونه ظلل سوري بوي د سنا د اورنا دا اور کله چې دا مثال په تور دا لړ شي دا ډېر زیات شي په سړي سم دا سره راګیره شان شي یا دا ډېر اوچت په غرونو کې سړی مزه کې ته بګنه دا نه دا وریا در سره نو الله رب العزت فرمایي چې دا اور به دومره زیات وي د دینه لاندې منصوري وګاڼه او باندې دې سور وګاڼه یعنی لاندې مور دې او باندې مور دې الله دې بچي هر طرف ته اور دې نو دا اور نه بزان بچ کوي الله دې ساتي او څومره اور دې د دنیا د اور نه 69% یعنی دا 69% والی سره دومره زیات اور دا دې 69% الله دې بچي ډایرکټ په پاړو ورځي ډایرکټ په پسله باندې ورځي لهم دجو دبارا من فوقهم دبر دبیونا زلل شامیانی بوی من النار دورنا ومن تحتهم اولان دجونا زلل قائمون بوی دورنا ددی وجویلی شی پوهان وی چې کله انسان منځ نه کړي او دی په دا حالت کې وفات شو نو دتا لاندې د جهنم یعنی د اور بستر مخکې نه وړي الله دې ساتي مخکې نه درته اور بهي دې دلته ووي ته واړه جنت ته ولا وواړه هغه داسې اتم ته رسېدلې چې یاد کې ساتي ومن تحتهم ولاندې د دویونه ظلل هغه سبب وي هغه سوري د اور به وي پردې قالین د اور به وي ذلک دا چې دي يخوف الله جل وعلا الله رب العزت وایي چې سم په دې اور یارو چې الله دې یو څه نه یاري تا ته مور او پلار وایي چې هغه دې بلانکي چې ما زما په تجربه ده دا بلانکي د سړي زوی نه دي زما په تجربه شي راځي پیژنه نو ته ځان څونه ساتي پلار مې دا ویلي چې د ما سره دوکه کړې وه پلار مې دا ویلي چې بلانکي حدیث کې راځي که مسلمان خو د یو ځای نه دوه پېرې نه دوکه کېږي نو چې مسلمان یو عام مسلمان بنده درته خبره وکړي ودرې یعنې سړی دومره ښه بیا چې بزرګ درته خبره وکړي خلک بیا لکه خوب مې لیدل بلانکي بزرګ یې دا تعبیر وبس دا نو دلته درته الله وایي چې دلته دې اور نه یاو چې الله درته یو خبره وکړي الله وایي ذلک دا چې یخوف الله یروي الله رب العزت به په دې سره په دغه اور سره عباده بندگان خپل یا عبادی ای زما بندگان فتقون بس او یریږي بس او یریږي خالص د الله نو یریږي الله دې راکړي دا یې درکړي قل وتوایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا عباد الذین اذما بندگانو الذین آمنوا چې ایمان راوړي نو اذما بندگانو نه د خدای بندگانو ښا آمنوا چې ایمان راوړي اتقوا ربکم یریږي در خپلنا للذین لپاره د هغه کسانو احسنوا چې نیکي کړي د بیا د دنیا په دې دنیا کې حسنه خبر دلا وارض الله واسعه وزمکد الله فراغرا انما یقینا خبر دالا یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب پورا باور کی الله رب العزت صبر کوونکو ته بدل دوی بغیر حساب ډیر زیاده ورته اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انی امرت یقینا حکم کړی شوی دی ماته ان اعبد الله
چې بندگی وکم د چا د الله چې بندگی وکم د الله رب العزت مخلصا چې په حال کول د دې چې د خالصونکي د الله تعالی دین لرا وأمرت حكم كل شيء ما لرا لأن أكون لباراتي جدرشم أول المسلمين أول مسلماننا الله دې استقامت على الإسلام نصیب قل ورتوا يا پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف يقينا زيادكم إن عصيت کچرتا زنا فرمانی وکړم ربي د رب زما کچرتا نا فرمانی وکړم د رب عذاب يوم عظيم دا عذاب دا لوی ورځنا الله دې مونږ کې مهرباني پیدا کړي قل ورتوا يا پیغمبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله خالص دا الله اعبدو زبندگی کو مخلصا خالصا انکی دودا اللہ لرا دینی دین خبت فاعبدو بستاسو بندگی کوئے عبادت کوئے ما دا آغاز شکتم چه تاسی وانے من دونه ما سواد اللہ رب العزتنا قل ورتوا اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان الخاسرین یقینا دا تاوانیان چې دی الذين هاکسان دي خسروا انفسهم چې خپل ځان یې تاوانی کو په خپل او اهلیهم او اهل خپل یوم القیامه او ورځ د قیامت الا خبردار ذلک الاجر هو الخسران المبین دا ښکاره تاوان دی الله دې بچي لهم د دیو لپاره من فوقهم دبر د دیونا ظلمون پردی بوی بر د دیونا سور بوی من النار دورنا ومن تحتهم لاندې د دیونا ظلمون کو یا سور بوی دور ذالک دادنی یخوف الله یربی الله رب العزت به پدی عذاب سرا پدی اور سرا عباده بندگان خپل دی بند خپل لرا یا عبادی اے زما بندگان فتقون پس او یریږي یا خالص زمانه او یریږي الله رب العزت راکی خپل یا پیدا کی